بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم سید بخشیر علي خان د سعودي عرب ښار ریاض نه. د ټولو نه اول زه د خپل ورور نقیب الله یوسفزي صاحب او د هغوی د چینل ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې یو ځل بیا په خپل چینل باندې موږ ته مقرر کړه. څومره ملګري چې زموږ سره د پروګرام ګوري ټولو ته هرکلی په خیر راغلی یم. دوی یو هفته دوه هفتې مخکې یو ویډیو کړی و چې په هغې باندې ما کوم کومنټس وکړه یا د دوی چې کوم بار بار کال راځي د هغې په حوالې سره نننی پروګرام موضوع زموږ دا کم دلته کې چې د خلکو ختم اقامې حروف مطلوب دي د هغې په حوالې سره دې نه علاوه چې کوم کسان په پاکستان کې په سوشي دي او هغه سعودي عرب ته په کومه طریقه راځي نو په دې به موږ د خپل پروګرام کوو. انشاءالله زه ستاسو د ټولو ډېره زیاته شکریه هم ادا کوم چې تاسو موږ له دومره مینه په سوشل میډیا راکوئ. زموږ به پوره پوره یقین هم دی چې انشاءالله موږ کومې خبرې ستاسو سره کوو هغه موږ هغه خبرې کوو چې کومې موږ ته معلومات یا موږ کوشش دا کوو چې 99% دې زموږ دا خبرې هم صحیح وخیږي. شاید یو خبر نیمه کې زموږ غلطي کوتاهي نو په هغې ټول نه معذرت غواړم. اولنۍ خبره خدا ده چې کوم کسان د سعودي عرب نه پاکستان ته تللي موجوده ټیم کې د خادم الحرمین شریفین موږ شکریه ادا کوو چې د 15 میاشتو نه د پاکستان چې کوم هغه په ریډ لیست کې شامل وو. یو ځل بیا د سفارت د ټیم او د وزیر اعظم عمران خان صاحب د پاکستان د ګورنمنټ هم شکریه چې د هغوی په سعادت د هغوی په هغه میسیج باندې د هغوی په هغه درخواست باندې د سعودي عرب ګورنمنټ پاکستان ته ګرین سیګنل ورکو. په هغې کې اولنی اقدام چې کوم د هغوی دی چا چې په سعودي عرب کې ډبل ډوز لګولي نو هغه کسان سعودي عرب ته راتلی شي. نو زه هغه ملګرو ته یم چې کم کسان په سعودي عرب کې او د سعودي عرب نه پاکستان ته ترې ډبل ډوز یې لګولی هغه کسان په دې موقع باندې راتلی شي. دې نه علاوه چې کم کسانو یو ډوز لګولی سعودي عرب کې بیا پاکستان ته تللی یا پاکستان کې ډبل ډوز لګولی هغوی تلي نو هغه ملګري لږ وټې انتظار وکړئ تر څو پورې چې د سعودي عرب ګورنمنټ د طرف نه اپیشل بیان نه راغلی تر هغې پورې تاسو ټکټونو اخیستو ته ضرورت نشته. مختلف ممالک باندې تاسو راتلی شي چې په هغې کې دې ټایم کې قطر دی بحرین دی نور چې کوم ملکونه تاسو ته پته چې هغه په هغې کې څه ملکونه چې کوم دي هغه بند هم شو. کرغستان شو چې کوم د پاکستان نه راتلل هلته کې هغه ځینې ملکونه دې کې بند شوي دي. خو بیا هم چې کوم ملکونه کولاوي زما په پیج تاسو سره پته ده بشیر علي خان چې کوم پیج دی په هغې به تاسو ته انشاءالله د هغې بار بار موږ کوشش کوو چې تاسو ته معلومات موږ درکړو. زه بیا هم ستاسو د ټولو مسافرو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. دې سره سره چې کوم ملګري په سعودي عرب کې دي د هغوی اقامې ختمې دي په هغو پسې حروف دي په هغو پسې مطلوب دي سفاره پاکستان ستاسو څومره سپورټ کولی شي د هغې په حوالې سره زما دا پیغام دی. اولنۍ خبره خدا ده چې کله تاسو پسې حروف ورکړی شي نو تاسو د دې ځای نه که تاسو د سفارې په ترو باندې لاړ شئ ترحیل په ترو لاړ شئ ځان له بهر ځای ته خروج ولګوئ هغه کسان چې کوم دي دوی واپس سعودي عرب ته نشي راتلی. تحیات چې کوم دی دا سعودي عرب ته نشي راتلی. اوس دې کې زیات داسې کسان یا داسې ملګري دي چې هغه چې موږ خروج لګوو موږ داسې کسان بیا راولو هسې تر اوسه پورې داسې څوک منلی چې هغه په د حروفو په خروج پاکستان ته تللي او بیا واپس راغلي. دویم هغه کسان چې کوم کسان اقامې ختمې دي او هغه د سفارې په ترو پاکستان ته لاړ شي هغه بالکل راتلی شي. خو فی الحال تقریبا ښه کافي کسانو کاغذونه جمع دي د سفاره پاکستان سره چې کله هم زموږ میټینګ وشي هغوی دا وایي چې په ورځ کې 25 کسان کوي یعنې 24-25 کسانو ته خروج د ورځې لګي. هغه کسان چې فیملي بیمارانی او یا داسې مخکیني چې کوم زاړه کسان دي نوي کسانو باندې کار بند دی انشاءالله د هغې به انتظار کوو. ټوټل د میاشتې 400 کسان کېږي. دې ټایم کې د سفارې چې کوم تقریبا صورتحال دی د 10-12 کسانو د حروفو والا خروجونه کاغذونه جمع کړي دي د 10-12 کسان چې کوم دی نو هغه د ختم اقامو والا کاغذونه بند کړي. نو زه تاسو ته یم چې انشاءالله انتظار کوئ. څه ورځې مخکې تاسو هم په دې باندې ویلي د سفارې طرف نه چې یو ایپ چې کوم دی ویب سایټ پاکستان NKSA په نوم باندې تاسو ډاونلوډ کړو. په هغې کې به د پاسپورټ ډاکومنټ ټوټل ډیټیل موږ هم لیږل تاسو هم لیږلي ایمیل به هم تاسو لیږلي په هغوی باندې باقاعده کار روان هم دی چې کله هم څه مسله انشاءالله د سفاره پاکستان اپیشل نمبر هم شته د هغې ویب سایټ هم شته تاسو ته به د سفارې نه کال راځي که چېرې تاسو معلومات کول غواړئ نو د سفاره پاکستان نمبر هم ځان سره ولیکئ 011-488-7272 چې کله تاسو میلاو کوئ نو بیا 0 دباو کوئ تاسو سره به د سفارې چې کوم سټاف دی هغوی باقاعده خبرې کوي داسې 245 معلومات وکړئ تاسو ته سفارت تلو ته ضرورت هم نشته. انشاءالله الله دې وکړي زموږ خپل भरपूर کوششونه چې په کومه طریقه باندې هم موږ ستاسو ته سپورټ درکولی شو. مطلوب چې څومره کسان دي بقول د سفاره پاکستان د هغوی دا پیغام دی چې هغه کسان چې کوم کسان مطلوب دي تاسو اول خپل کیس ختم کړئ د هغې نه وروستو تاسو بیا راشئ ستاسو کیس کاغذات هم د سفارې نه جوړ کړو تاسو تللی شئ. کومو کسانو چې مطلوب نه ختم کړی نو هغوی پاکستان ته نشي تللی. دغسې د سعودي عرب چې څومره د سعودي عرب چې څومره حالات دي تاسو ته پته ده چې دلته کې خپل نوم باندې بزنس
یو اپر ورکړلی څنګه چې مستثمر دی هغه کسان ته هم اپر دی چې ځان بالکل قانوني جوړ کړي خپل بزنس چې کوم دی تاسو چې کوم پارټنرشپ دی د سعودي ګورنمنټ سره د سعودیانو خلکو سره هغه خپل نومونو ته راوړئ یوازې 2 کسه 3 کسه باندې خپل استثمار کولی شي انشاءالله په دې طریقه به ستاسو چې کوم دی نو ستاسو کاروبار به سیفټي ستاسو به د ملک قانوني که چېرې تاسو غیر قانوني شئ نو تاسو ته غټې غټې جرمانې هم تاسو د دې وطن نه لرکولی هم شي بل زه خپل ټولو پاکستانو ته هم چې تاسو د دې ویډیو په صادت د الله د رضا لپاره خپل ننني چې کله هم زموږ دا پیغام ګورئ وګورئ دا خپل پاسپورټونه چې آیا ستاسو څومره پاسپورټ کله ختم دی کله نه دی ختم بیا ایمرجنسي چې کله راشي نو په هغه دوران کې بیا ستاسو پاسپورټ ختمي ستاسو ته د اقامې مسله راځي د نوي کېدو راځي نو په ایمرجنسي باندې بیا ډوپلیکیټ چې کله د سفارې مخې ته څوک ولاړي یا د مختلف مارکیټونو کې تاسو ډوپلیکیټ خروج ولګئ ساري سټیم ولګئ او په هغه سټیم تاسو پاسپورټ چې کوم دی نو هغه کینسل شي نو یو د ټولو مسافرو خیال او انشاءالله خپل مې دا کوشش دی چې څومره ملګري پاکستان کې دي مختلف کمپنیانو سره زما هم میټینګونه روان دي که هغه د بحرین د طرف نه دي که هغه د قطر نه که دوبۍ نه زه کوشش کوم چې په هره طریقه تاسو لپاره خپل یې باقاعده یو پیکج کولاو چې تاسو په هره طریقه ستاسو مسافر هم زموږ مسافر هم زما خپله ډېر کسان پاکستان کې فساد دي چې موږ یې سعودي عرب ته راولو ابشر چې دی دا ډېر ضروري شی دی توکل نه ابشر سیاحتي د دې لپاره خپل نمبر وګورئ کوم کسان چې پاکستان ته ځي نو هغه باقاعده خپل موبایل دلته چاته پاتې کوئ یا خپل موبایل د ځان سره پاکستان ته وړئ او چې بایي کې کارت تاسو وغورځوئ ځکه چې ان ټایم چې کله تاسو راځئ نو تاسو ته به توکل نه ضرورت راځي تاسو ته به د ابشر نه ضرورت راځي نن که ته پاکستان کې که ته د دنیا په ګوټ ګوټ کې هم او تا ته به د ابشر باقاعده چې کوم دی ضرورت راځي او ته په هغه حساب باندې خپل ابشر نه یې کې خپل اقامه نه کولی شي ګاډي د نوم نه چینج کولی شي شل قسم مسلې چې دي نو ټول نه ضروري خبره ده چې تاسو کوشش وکړئ چې خپل ابشر جوړ کړئ توکل نه خپل جوړ کړئ توکل نه بغیر نن سبا زندگی چې کوم ده دا هم ګرانه شي کوم ملګري که د ریاض نه بهري ریاض ته نشي راتلی د هر هفته کې د دمام چې کوم دی د جبیل دمام چې څومره کسان دي الاسا باقاعده تمیمي کمپاونډ ته چې دی نو د سفاري ټیم ځي د زیارت پورې لاړ شي جمعه او د هفتې پورې د هغوی ډیوټي دغسې زما پیج کوم ملګرو سره زه کوشش کوم چې کوم طرف ته هم د سفاري وزټ کېږي هغه جیزاني نجراني خمیسي تبوک مدینه منوره یا قسیمي نو یا حیل یا د کم ایریا چې سعودي عرب د زما خپل برپور کوشش دی چې زه ستاسو سره هغه نیوز په پیج باندې ولګوم او باقاعده طور تاسو ته اطلاع درکړم کوم کسان ته چې اطلاع میلاو شي هغه ملګري د خپل انډیوالانو سره سپورټ وکړي دا یوازې زما نه د نقیب الله صاحب نه دا ستاسو د ټولو ملګرو ذمهواري ده چې کم از کم زموږ د اواز چې کوم دی دا تاسو خپلو مسافرو ته ورسوئ